واقعات ذکر کړي. پرندې هو د ذبح کولې واقعات یې رسله توسې ولیدله. کومو توسې ته دا عرض کړو چې رب العالمین جل جلاله اما نواله په دغه واقعات شي یو خدای بنی اسرائیل حبست الله حرام دي تشي چې توسې داوا کړی دي داما کړی دي و داما کړی دي وداغه سراسر د رب العالمین جل جلاله اما نواله یو من مقصد دا همدا چې د کی برب ته په دنیا سے پیدا کړه ہے دا غرب په دې باندې قدر دا چې ته مړکو د مرګ نه بعد دې بیا زمدای کو اوزون ته ودرای ورب العالمین دا واقعات دي ته چې سمدید شي په دغه واقعات نه پرېند دې هغه دې د فکولې واقعات د شي پر ذکر شله اتذغول فقدر کېدل واقعا ورسېدو ودا ذکر رب العالمین جل جلاله اما نواله چې کوم ذکر کوي دا مقصد او قران کریم د کہانی او د کیسې کتاب نه ده هغه د کیسې په ترتیب پسې نسی بلکې رب العالمین جل جلاله اما نواله د هر واقعینه یو مقصد وي واغه مقصد الله رب العالمین ذکر کوي دغه لحاظ سوتي چې دا واقعا مقصد و دا ورسته رب العالمین فرمایي چې هغه وخت یو دی چې تاسو قتل کوي یو نفس نفس موته سے تسلو چې دا یو سړیو چې لیای وادیر وا چا دنه مستلا ولیا بیا اولاد او نتر برې دی ورې ترې زمنه دا مشروا چې میر دای مړ کی به ودول مې رسمي شته پاتې شي لکه چې بل بچي شتانه نو ذکر رب العالمین دې ته خطاب کوي وقتلتم تو سے قتل ففدارتم فيها بياداتو سے دونین لرکو دا منا چې یو یا دا نه منل چې دا موکړی دی یا دا موکړی دی یا چکیم قتل و دی تملیمو خود ایخ قتل دینم نشوی چې دا دغ سړی قتل کړه دا رب العالمین فرمای والله مخرج ما کنتم تکتمون الله رب العالمین هغه ذات ته چې کیم تو سے پټای الله پاکي جواتای الله پاکي جواتای وقل نضربوه ببعضها رب العالمین فرمای چې موږ دې ته داسې وویل چې دا غزنور چې کیم تو سره کړه دا غویای دا ولیا غوډه نه دغه په یو ټوکړه باندې تو سه دمړه وایي نو دمړه زمدای شي به چې زمدای شي به دغه مړه خپل قتل وشي چې زده قتل کړای مې پرین په اخر شي مو تو سه تدایو عرض کړو چې په دغه شی وا مسله ده یو سړی د زخمی شو چې زخمی شو نو د زخم نه بعد دای مړ دې به چا پښتنه نه وکړه چې چا قتل کړل نو د په یو سړی نام چې دوه چې دغه قتل کړای دغه شدا مسله ده چې دغه مقتول دا خبره د دوا د حجت تا او کنه د حجت په دا باندې چې د پچې دوا کړی دو د رښتینه دا یا دروغینه دا د قتل کېږي کنه ګوري دا یو تایما مسله ده کني په دغه شی خو چوتو وګوره خدا رب العالمین جل جلاله اما نواله د پیغمبر په ماجده سره زمدای کړه ده پیغمبر په ماجده سره چې سړی زمدای شي دا خبره حجت ته
دا خبره خو جاتو بهر حال په داسې تحقیق روان ده په دغه باندې د اعتراض نه ور دي چې د پیغمبر په ماجده اعتراض او د الله پاک په حکم سره ده قبل سره چې د قتل کو نو علماء فرمایي چې دا خبره دا اگر کدا یقیني حجت خونه ده خو دمر حجت خامخا ده چې د چا باندې دوا کړی نو دا ونی وشي گرفتار وشي و دغه نو تفصیل شریکو او په دغه چې موسی علیه السلام دغه شکړی بیا چې کله د مړی دوا پوکړه چې د پلونکی مړ کړای نو موسی علیه السلام دای وړي و دنه تفصیل شریک چې تفصیل شریک نو د خسړی په خپل اقرار وکړي چې جیدا مو کړی نو موسی علیه السلام پیغ باندې پاستا قصاص جاری کو اصلایه پدا باندې مړ یو دل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دور سے پیغمبر په مناسب یوه سدینا ډېر کولی مولی پیره کړل ځونی جوړ کې بار وتلا شو وتلا نو چاولې د لایق چاولې د چې دا خو دمر سنادو په پیره دمر صدر دی په پیره نو دا سړی ولګي د سدینه مړه کړلا او دا کولی مولی دې وشکو دې نه یو او چې کله دې پته لګیدل به دې څه هوا خو ځګدای نشته دې څه هوا او ځګدای نشته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا څه وکړل چې د هغه محله یا د قوم یا د هغه چيله هغه کسان سړی جمع کړ او بیا یو کس ته وی چې ته یو نه مخلا چې دغمړه کړی اخیری شی وی متعلق دې سرو خوشو او زبان نو څه لګیدلا علی عمران واقع په ساری اشاره وکړه چې دغه قتل کړي د کولی دغه نه وړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نصرای گرفتار کړ او دغه تفصیل شریک اخیری شي دغه سړی هم اقرار وکړي چې دا مو کړی دي یا پس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر کے ساتھ حکم جاری کو دیغه نه سار دغه شی وا مسله داغه دو یو تربیر په ولګي د بل تربیر یې مړک په جیدات پره چې د دې حساب میرو سره متفق ادا چې صحیح پته ولګي چې د په جیدات مړکړه ده په میرو سي مړکړه ده ادغه سړای چې د کیم قتل دا د کیسس کوی آشي و د مړي حساب وسه کوي ادغه خپل میرو سي کیم په دا حساب کې په دغه جیدات سي دغه نو د مړ محروم شي دا غبه دي دا به دنه تقسیمې نه را دی ورته چې څو وخت اقدام د قتل وکړي ادغه شي د پراچې دوله حساب موتر پته شي بته دغه حسین امه فرمس نه د شریعت حکم دا غدا او کې سسکه جواب دغه سه موسی علیه السلام او دغه سه نبی علیه السلام او نو بهر خلق دغه شی دا دغه زخمی سړی دوا خو جاتو کو شرط په شداده چې تفصیل وکړي دغه چې دای په زخمی حالت کې نه ایسه پته نه لګي د دماغ شار کوي نه کوي چار د دماغ شار کوي او کنه کوي په دې شی علماء دا دي چې د موسی علیه السلام په دی واقعا شه چې د پیغمبر په ماجردا باندې یو سړی زمدای شي اسو پیغمبرون نشته د امکان نشته چې سیکمړي زمدای
او دغه مړه چې څه وخت شهادت وکړي د پیغمبر د پیغمبري د ګواهي چې دا په حق پیغمبر ده بدا حجت ده او که چېرته دغه مړي د پیغمبر خلاف ګواهي وکړله چې دا پیغمبر نه ده بدا حجت نه ده په دې شی علماء کتاب بیانوي وی چې اواجه دغه ده چې بنی آدم چې یو ځل ژوندیږي بې د عقل و د سوچ و د دماغ چې کیم وي په دنیا شي د مرګ نه مخکې بالکل هغه ټول شی نه ژوندی شي او په هغه انداز باندې وي چې په کیم انداز باندې دای په دنیا شي ځکه چې بیا دنیا ته راغی آخرت څه نه ده آخرت خبره جدا ده آخرت خبره جدا ده آخرت څخه حقیقت څخه نشي پټولا ځکه چې هغه کوي نه هر څه پستر کې باندې خو دنیا ته چروغې نو دنیا خو هغه د دنیا خو اګان نه ډک شي دا نو دیو جن به د دماغ غادي به دیو جن دا حجت نه ده د بنی آدم نه ما شوا داسې شي چې غیر زیرو خوي چارو خن لري لکه ونه بیچی کونی وغیره دا شي نه کله کله شهادت کو به دا شهادت حجت تا اگر جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د شان متعلق ډیر واقعات موجود دي یا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جبل احد ته چیک شو دا احد هغه نه د حجونه لیدل دا د عمره ته سیکسی ورتی ته لیدل دا خدای دې موږ ته ستاره ویني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دادا ته غار ده چې د دې مشر مینا دو او می د دې سره مینا نبی علیہ السلام د جبل احد متعلق فرمایي چې دا غار ده چې د دې مشر مینا دو او می د دې سره محبت ده دا غره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت د پیغمبري شهادت ونه بیٹی کونی ډېر شي کړه دا ا دې ابو جهل پلوشي چې کونی ابلغت دا واقعات راځي ابو جهل نو شکونی نیولی نبی علیہ السلام ته وایي چې دا اوسه چې دا څه شي چې کدا دې اوسل مې دې ته پیغمبري معنا د مبارک ته فرمایي چې تر ته ویا چې دې د خپل وی کده وته کا زید د اوسه وای چې نه دی خپل چې وی به دا خو دراجي خبره ده دی ابو جهل په لوسه کونی وی هر یو کونو لګیاس او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هر یو کونی دا الفاظ وی نو ابو جهل کونی په ځکه وښتل نبی اسلام ته وی چې په کونی باندې دا درې وکړه جادو دے وکړه پیغه باندې دا شیخر پیغه باندې دا شیخر جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه کونی دې ایته پیژنه چې پیغمبري نه مخشه چې د پد ته ردل به د متصلم نو غیر زیروک شای دغه رسول واقعاتو څخه منی مدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه رسول ته چې دوام مرګره صدیق اکبر سره نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چا ورته ورنه مته به یو رواج شیخ خپل پټ کای یو رواج شیخ خپل خطر وکړو وا ټوکړه کا غورینه ټول بند کړ یې ور پته سو پاسه د خپل پین دښه ځوله دیغه من ګورو وچی او دمر سخت کې ورته په دغه وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پورونه باندې سار لګولو او نبی علیہ السلام پر نشو نو صدیق اکبر د سترګې نه به اختیار ایش کې پریوتله نه له خوشیدنه دغه چې د خیالو چې نبی علیہ السلام چې به آرام نه شي ستړه ده
وایس کرو د نبی علیہ السلام په مخ مبارک پر وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جته چلدا وی چې یا رسول الله دا غوړه ته څه وچی چل ته جب ساده لکه جب ساده لکه نو دغه نه یو منګر وروته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې ته پدا پیدل نه چې د دې مو صدیق تا وی چې یا رسول الله څه پیدل چې دا صدیق تا وینن شپیش سوا کولا مخشه حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تو صفت وینو و عیسیٰ علیہ السلام دا ویلی چې نبی آخر زمانه په دالیار باندې سی او په دغه غور شوی دی دریش پیته رہی د شپیش سوا مو د تو د دیدار او د ملاقات پر انتظارو منګری نه انتظار وکړي چې مو د سمر محمد ورته پیغمبر د سنت سره مې سمر مینا دو الله دې نصیب کو مار حال دا بیا بل موضوع دا غاټه بیا په دا په ټیمپو دی ته چې وخت نه مو دا مختلف غوړي نه کړی چې کایې باندې خپل خلاصي قبل باندې بل خلاصي دا اورث په دا غوړي مو شکل لګو وای ته انتظار مې کو سپیش سو کوله مې انتظار کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے الحمد تیرا کړه او چف کړه صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الله پاک ټیک هغه ټیک شي نو غیر شعور سره چې هغه چې دا غیر روح دی روح سره چې روح نه لري حاکم شهادت کوي هغه حجت تا مسله پیښه ہوتا رب العالمین جل جلاله و امن والو په دغه شدا فرمایي كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون رب العالمین فرمایي چې دا غره د مړي رب دیو درشي دې پر چې تاسو د خپل قدرت دروشي فن شناب دروشي ولعلكم تعقلون دې ودې جو جنا چې تاسو سنا عقل او سوچ او سمجھ لري چې رب العالمین په دې کې دی ردا نردا وخت په بلو ته سایه ولې درتي ہے مرګ ورشي مرګ نه انکار نشتا میرو ته سي د استغنه دې پر نه پیدا کنا میرو ته سي دغه دنیا ته الله پاک روستي دې مرګ دې پرای پیدا شوی دې پرای مرګ دې پر پیدا شوی دې نه راځي نه आवाज دي دا چې بل څه شاید دې مو ته شاید نه ese mara kasane na puede ser de nada nani miro to de bakabda de si miro to de nama puede si checha bakabda se puede que ji da si nasri pe idar miro to se mar de por ahí marta 24 घंटे तय हो रहते हैं अब 24 घंटे पदे हैं से लरे अब या नबी अलैहि सलाम को फरमाई करना चाहिए कुर्ब क़यामत दा अलमात चाचनक मरगी ने वेडे अचानक मरगी ने वेडे से बेलेगा ना बेजा पुजोनो पुजड़ो पेरानो तो अल्लाह पाक ते पमिरो तो सब दे सौका ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة رب العالمین جل جلاله دې دغه واقعینه بعد بنی اسرائیل ته یو سزا سناو کوي چې دمر عجیب واقعاتو سے تپیسلا او د دمر مسول د ټول خبرات ته ذکر شو رب العالمین فرمایي چې دغه نه بعد ته سزلینه سخت شو خدای دې موږ ته سزلینه سخت نه کو زړه چې کله سخت شي به دا حق نه قبلای ګوریو لري باطل قبلای او حق نه قبلای میرو ته ویني نه خلق داسې ظلم کوي د ستامو کې چې سړی حیران شي شاید تاسو کې سمجھړه دا نه تاسو کې سمجھړه دا نو هر حال رب العالمین ته فرمایي چې تاسو دې نه تاسو په شان دي کونی بلکې په کونی نه هم زیات سخت ایس رب العالمین دې کونی تقسیم بیانې چې کونی په درې کې سم دي
کونی د غره کونی چې دي د پدری قسم دي یو قسم کونی هغه دي چې الله رب العالمین د خوف او د ویره دی وجنه د خوف او د ویره دی وجنه د غره د سر نه کی ضرور کړی بالکل سم مضبوط تامی خونی ما اوسی رسی و کونه کی در پر ہوتی وزن ادلین دا دی چاقا دی اللہ دی خوف دی وجنا دا دی تره وزن کونی دا دی چه رب العالمین جل جلالہ و امن والہ فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ هم طور بنده د سمر دربینه چې دی د غره نر بایږي او په غره شکونی دی هغه کونی نر بایږي دا د مفتی صاحب لیکلي چې د دریای سیند سره دریای سیند د کونی نر وتله ده او بیا د دریای سیند د لوی دریاب د کسیک ډیر اسلام آباد په لاتلی به ویلي دلای بدای په سمندر ته غړېږي ټوله دنیا فائدہ نه وکړي ټوله دنیا فائدہ نه وکړي نو ځنه کونه دادی دي چې دا غنه چینه جرجرې شي وان منها لما يشقق وذنه دادی چې د الله پاک د خوف ته وجنه وسیر شي هټ کونه کلاک کونه بالکل مکمل وسیر شي د الله پاک د خوف دی وجنه فيخرج منه الماء بدغنه يبوذي فادته بوذي چې هغه قیمت وطن دی لکه خلک به هغه فائدہ نه وکړي هغه به فائدہ نه وکړي مې د طلبي په داور چې د موږ په دې چې سمدین بلکې د خپل له سره واقعیت تاسای مې په شوه چې تبک په به دې یې به تنظیم د خاص دا دې کپور دا یې به چې د کیمې کندې کړې وي دې ته په وړه راځي وا ګاډه باندې وا دا دې یو کلمه ملي ته نو باندې و مشته یې څه چې دا یو کندې ಆ ಮೇವುಕಂದ ದೇಗನ ಚಿನ್ನರವನಸ್ತ ಚಿನ್ನರವನಸ್ತ ಬೇಗ ಚಿನ್ನತ ಮಿಲ್ ಬಕೈದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪخپل ولګیدل دوه تلوینه نه جوړ کړ یو د شلې د پر یو د اودس د پر یو د شلې د پر یو د اودس او چې هم څنګه نه وته وا غایب و چې به عبادت لله مې نه ربي په مده کې نه وته چې کی مې استعمال دې کنه بیا په مده کې نه وته نو دنا کونی دادی دا غیب دادی چاہے نا مختصر خلق پیدا ہوتا دا رب العالمین دے یہودی دے علماء مثال بائنے چی دنا یہود دادی دی چاہ بالکل پدویشی دی خلی نوستی و دنا علماء بیدا سوی چاہے نا یو شیر یو کلا یو علاقہ پیدا دنے ہوتا دی دنا علماء دادی چی دا غینا طول دنیا پیدا ہوتا لکه پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه چې وفات سمره دنیا ته د فیض رسول متوسط بلا ولادت خبره کړیو کنه چې دنیا بالکل هغه اخیری کونه ته دی رسول اخیری کونه ته دنا علماء دا شي چې په دوی شنو سجام پی بس علم یې کړی دغه علم امانت قبر ته یې ودنه بداتې چې کلا یو قوم یو کلا یو علاقہ پیدا نه وکړي یو علاقہ نه وخلی یو ملک نه وخلی ودانه فیض دی چې ټول دنیا شي جاری او يهودي چې دا یو انشاء الله پاک ته ملته ده رب العالمین جل جلاله و امن والو فرمای و ان منها لما يهبط من خشيه الله زنه د الله پاک د خوف د وجنه کی ضرور ور دي وما الله بغافل عما تعملون ورب العالمین غافل نه ده چې کی عمل تاسو کوي د الله پاک ته معلوم ده کشبه کوي که ورده کوي که په شرک شه کمباله شه نه پټي کوي که په تنهایی شه کوي که په خلقي په موجود چې ته عمل ته کوي رب العالمین فرمایي چې دغه نه غفل نه بلکې دا متمنع افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله اے رب العالمین دا امت او خصوصا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او صحابه ته موږ ته څه خطاب کوي چې ته څه دا تمناري چې دا خلک ایمان وروړي
او سره دې چې دا بدبخت خلق دي چې دغه د الله رب العالمین کلام اورید خو د الله پاک د کلام د اوریدل نه بعد بیا دی ولګل ترې ثم يحرفونه بیا پاکش تحریف چا کلام نه شي نه ده لري کړو ده شي نه ده نه پښورو چو تورات او انجیل او زبور تو ګره نن په دنیا کې د الله رب العالمین په کتابه شي په خدای کتابه شي صحیح حالات باندې چې سرنګ نه دل دا هغه شی بالکل یو زوار او یو زر اته پر چا بدل نه ونی شي بدلوي شي نه چا بدل کې ونی شي کې بدلوي شي یو قران کریم دا چې الله پاک مې تو سي تر کړه دا الحمدلله چې الله پاک مې تو سي په دمو مرشه په مسلمانانو سے پیدا کړی چې ده الله پاک کا اصلي کلام په اصلي حالات سے همیشه تو سره موجود ده همیشه تو سره ادب یو زیر یو دواره ته کې بدلوای نشي بیا مرغه واقعا د کله کله تاسو ته بیانوي یا تاسو اوریدلی حجاج بن یوسف ادب امت یو ظالم ترین سره تر شو او مسلمان او یا نه او یا خفل ډیر نک نفلینا او ډیر نک تلاوت نه په نفله شي ډیر نک تلاوت خو د خلک ویني تاول وي ته ډیر مزه کوي او د قران کریم دا خدمت کړل چې د قران کریم دا خو څنګه په عربي د باندې دل دا نو عربي د باندې نو عربي خلک ته د ټکی و زوره دغه ضرورت نشته وته دا خپل کلام دی دا کمنو ته چې پښتو شي ځړلې دا کمنو ته ته ټکی یې دې زوار دې ضرورت شته اې ضرورت نشته نو دای ولګي دغه قران کریم دغه حروف ته د ټکی د لګولې دي لکه به ته لوند یو ټکا دا ته ته پوز دوه ټکی دي شه ته درې ټکی دي جیم ته یو ټکا دا شه ته نشتا خاطه یو ټکا دا دال ته ټکا نشتا دال ته ټکا شتا دا کارنامه د کړی بس پړسمه واقعا سورته پراشي واقعا راشي موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام روان وي به په یو کلی باندې ورغله چې په کلی باندې ورغله دا کلی خلک ولګیدل دې ته ورمستیا ورکړه نه چا چای ورکړه نه چا مړی ورکړه قران کریم سے الفاظ دا درتی فابو ايضيفوهما دې انکار کو چې دې ته ورمستیا ورکړه حالانکه پیغمبر چې هر خپل پیژنداشي بیا خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام دواړه موجود دي بیا وځه واقعا ته کنه بیا خضر علیہ السلام ویا لګید ا دې د کېټ څنګه چې کوم خندق په شهر بدلو څنګهانو هغه ته لوس ورکو وای سم کا جوړ موسی علیہ السلام به اعتراض وکړ چې څو وخت حجاج بن یوسف د ټکی او تکول نو د خلکو تروغل مته چې جیمس کو یو ارض دا چې څنګه چې دا قران کریم خو ځلې او ابدي کتاب دا او دا دلالت او دا توهین د میږي همیشه کې او د هر چا په زبان باندې جاری ده ته چې شمره دولت د میږي نه وړه شمره دولت د میږي نه وړه میږي هغه امر دولت درکې چې سیاته وړه خدا ته وکړي چې دا اباو ندي دا به یو ټکه پوسور چکه او یو ټکه بل ورته دی تایو کا فاباونا فاتاو جوړکا فاباونا فاتاو جوړکا به معنا دا چې دغه خلک ول مستیا وکړه اجازه منې شول داته مخ ته وروړو چې د الله په کلام څخه تخریف وکړو ینه دمر ظالم تاریخ رايو دنه روایت څخه کې تبینه دي کی چې 120,000 کسان د خپل لوسه قتل کړی دي 1,20,000 سپیشل در کسان د خپل لوسه قتل کړی دي او د قران کریم کې فضل الله رب العالمین په دغه ظالم بندا کړه واغه دې ولې خبره ته ول نه دی ولا رب العالمین فرمایي چې دغه خلک تقریبا کوم من بعد ما وکلوه او هم يعلمون
ورسته دغه نه چې دی په دا پیاسل چې دا د الله کلام دا ګوري الله رب العالمین په تورات په انجیل په زبور شه د نبی علیہ السلام ټول خلیا مبارکه ذکر کړی دا سه وسترګي وي دا سه وذلف وي دا سه وقاد وي دا سه عادت وي دا سه اخلاق دا هر څه په ذکر نبی علیہ السلام ټول خلیا په ذکر خو دی ولګي د خلیا ټول بګړاو کړه چې الله پاک څه ویلي وي نبی علیہ السلام متعلق الله پاک دا فرمایي چې ایک کادو درمیانه یې نو ډېر چیږي او نو ډېر ټیټ وي خو ماجدا ودای چې په سمره مجمع شه دای و درېږي به په ټوله مجمع نه د سر چګلی دشي واسه د کات چې دا درمیانه دا د چی ګوټي سره دا درمیانه کدی دا تیرې سترګې دي خدا تیر مکمل تیر دی او سپین مکمل سپین دی ګړګتی زلفې دي دیو لګي دا ټول شي نه مدار چې نه چیک سړای وي بولچ او شیخ پښتون وي بالکل پاسه ګړګتی نه آشه وي ګړګتی نه رب العالمین فرمایي چې دې الله پاک کلام وارد خو بیا تخریب شو کو ذکر رب العالمین صدو دا ورته چې دې دلینا سخصل الله پاک ته مجو ته دلینا صاف نه مست دی بسم الله الرحمن الرحیم و اذ یدعی بنی اسرائیل اغه وخت قتلتم چې قتل کړو سے نفسا یو سړی فدراتم بملرکو دیوبنا درکول می کول د مړی سره فيه د مړی سره د مې یعنی یو دا یو چې مونږ د مړکړه بل چې مونږ د مړکړه یو د زون نه لري کو والله الله رب العالمین چې دا مخرجون دا ظاهر وین کدا ما دا غشی کنتم چې وست توسه تکتمون چې توسه پټایې ته دې پټایې په الله پاکي جوړای چې الله پاکي جوړای شي کې پټوي شي وقلنا رب العالمین فرمایي چې ملول ادربوه او یې توسه د مړی لرا به باغ دې پدنه حساب دې دغنه وسرا كذلك هم دغرانګي یحیی الله جمدی الله رب العالمین الموت مړی میرو ته سوا ځم دی الله پاک او چې میرو ته سوا حال خدای دې په واسه میرو ته سره ويريكم رب العالمین دروینی تو ستا آیات قدرتنا خپل لعلکم تعقلون دې پر چې ته دې پېښې ثم قصد دغنا بعد شخص قلوبكم دې من بعد ذلك ورسه دغنا وردا لولنا فهي كالحجاره بداس پسند کونی دې ته دې نه پسندې کونی سره بلکې او اشد یا تکسل کسوت نجات دې سختورینا کونی نه شخص ویلې وان من الحجاره پتاکې رد رد کونی نه لما خامخا هغه کونی دي يتفجر جريدي منه داغنا الانهار نهرنا الانهار نهرنا نهرنا د جريدي نهرنا د جهريدي پدا گنگوا یو شعر د په هندستان سے د دې گنگوا د شعر دغه دیو دریوبون هم دا گنگوا به دغه گنگوا د به دغه خلق ډیر قدر کوي دغه خلق عبادت کوي خدای وته وی دی دون څه دي په دیوبان علماء د تحقیق شریک به په دغه غنګو په دریوب باندې روان شو چې کله ورسېدل د ټول دریوب دی یو کوړی نه وته به وایي چې دې تاریخو کې ته په پته ولګي د چې د کچېر یو نیک سړی تر شو دا پیغمبرو کاته نیک سړی پس یې دا د عبادت کو به دی وی چې د یک واجب نه دی ابو جواد شوی دی نه دی وجه نه دی دغه به د تعظیم کو خو شي د نقل کې عبادت کوي نه خلک عبادت کوي رب العالمین فرمائے تفجر منه الانهار جرید داغن نهرنا وان منها بشکذن دغن لما خمخ غدي يشك کو چاغه وسیر شي فيخرج برود منه الماء داغن ابو وان منها پتکثر دغن دغن لما خمخ غدي يهبط چرګړي من خشيه الله د خوفت الله نه د الله د خوفت وجنه کی ضرورت وما الله بغافل ان رب العالمين غفل عما دا غشنا تعملون تتعمل كي افتتمعون ايت ستمدري ان د خبر ان يؤمنوا چې دا يهود ایمان وروړي لكم تسلرا وقد كان بتحقيق سره فريق وادل منهم دينا يسمعون
شیخ اوردل بدعت کلام الله کلام د الله پاک ثم یخرفونه بیا تخریب پس شریک من بعد ما ورسد اغنا کلوه چې دی په پیشل وهم یعلمون دی پیدلا چې د مش په الله پاک باندې دروي ورتړی دته امين داوږي چې الله رب العالمین میرو تو سے تکمل و مکمل ایمان نصیب فرمائے رب ہمیں صحیح من اس طرح صحیح مسلمانوں دے رب العالمین خدا پر قرآن کریم بندے مست صحیح علم و صحیح پہ نصیب فرمائے اور رب العالمین خدا پر قرآن کریم بندے مست صحیح عقیدہ و صحیح عمل کو توفیق نصیب فرمائے اور رب العالمین خدا کے قرآن کریم دے گلے میں دنیا و آخرت سے جدا مانگے و یا اللہ دی میز دویل دی میز دا ویدل دی میز دا نسخی دی تو کلام تا رب العالمین خدا دے اخبر قدرت کاملہ پر تفیر دے میز نکبین و مندیر و گردہ خدا دی میز کمی بشی معاف کا یا اللہ دی میز غلطی معاف کا یا اللہ دی میز تکسیرات معاف کا خدا میز کو دیر بی علمی و یا اللہ غادت کی دی میز دا عادت پہ بدت بدی بدل ہو رب العالمین خدا دی میز یوم الگرہ دی دم مخفلنا خلیج دی وفاس مانگے رب العالمین خدا دی میز دا حدیر جامع دیاروی دین کی کسونے دی غستین کی کسونے سے مرا کسونے غستل کری دی اللہ پاکا ایدیا و دی میرا طول دنیا اخری مشکلات پریشانی طول حاجتین عالم رب العالمین خدا می سر دی رحمت کرم ما ملاو فرمائے یا اللہ دی احسان و سوکام ما ملاو فرمائے یا اللہ سمر بھی مرون دی اہل اسلام دی روحانی دیو کا جسم پروردگار علامہ کریشی دیو کا اسپتلیشی دی رب کریم خدا طور خبری سمر بھی مرون دی طول تشفی کمیلا عجلہ نصیب اور رب العالمین خدا تمرا مردگون دی دنیا نتلی دی دی اہل اسلام دی طول مردگون مغفرت نصیب فرما یا اللہ دی طول مردگون مغفرت نصیب فرما یا اللہ دی طول مردگون چی دنیا نتلی دی قبر دا عذابنا دیتا میستا نجات و پناہ نصیب فرما خدا قبر عذاب دیر سختا ایتو محبوب پار مدرس پناہ بستا یا اللہ میرا پناہ وڑی دی قبر دا عذابنا خدا میستا دی قبر دا عذابنا پناہ نصیب فرما رب العالمین خدا تدی میز نرودی سے و یا اللہ تدی میز نرادما سے خدا سمر غریبون دی کردرون دی مختاج دی برزگار دی پجلیش دی پاسپتلیش دی مسافر دی بے وطن دی بے اولاد دی غمجد دی رب کریم خدا پٹول من رحم و دی کرم ما ملاو فرما ٹول سر دی افسان و سوکا ما ملاو فرما یا اللہ تدی میز نرودی سے خدا تدی میز نرادما سے و رب العالمین خدا تدی میز حفیظ و نصیر جوڑ سے وصلی اللہ تعالی علیہ استغفر اللہ تعالی